کامل ثواب او د دې نعمت کامل قدردانی دادا چې ته دا نعمت په سم ځای کې استعمال کې چې د دې کوم عمل دی چې هغه عمل د شریعت په دایره کې دننه وشي. نو د سترګو استعمال دا د شریعت مطابق اوکا، مثلا خانه کعبه مبارک ته په وګورا، دا د دې نعمت قدردانی دا. دانګه د خپل والدینو مخ ته په وګورا، دا د دې نعمت شکریا دا. دانګه د عالمانو صاحبانو مخ ته په وګورو دیدار اوکا، دا د دې نعمت شکریا دا. قرآن پاک ته په دې سترګو وګوره، دا د دې نعمت شکریا ده. خپل بیبي او خپل بال بچ ته په نظر د محبت او شفقت وګوره، دا د دې نعمت شکریا ده. دا سترګې د ناروا کارونو نه وساته، ناجایز ځایونو ته کتلو نه ځان وساته، نو دا د دې نعمت شکریا ده. نو هر یو اندام دغه شان په صحیح استعمال کا. دا جبه ده په دې باندې خم ویل کېږي، بدم ویل کېږي. ته د دې ژبې شکریا داسې ادا کا چې په دې ژبه باندې ښې خبرې وکا، خلکو ته خیر خور کا، د شریعت احکام ذکر کا، خلکو ته فائدہ ورسوه. دا د ژبې شکریا ده. د غوږونو شکریا دا ده چې قرآن پې ووره، د شریعت احکام په وورا، د والدینو خبره په وورا، د عالمانو خبره په وورا، د الله دین نزان خبر کا، قرآن وورا، احکام وورا. نو دا د دې غوږونو شکریا شوا. او د غوږونو د ګناهونو نزان ساته، غیبت په مور په دې الله تعالی خفه کیږي. او دا د نعمت په غلط ځای کې استعمالول دي. نو هر یو نعمت ما دا دو درې اندامه یاد کړل، د انسان د بدن هر یو حصہ دا په سم ځای کې استعمالول پکار دي. دا د نعمت شکریا ده. او که په غلط ځای کې استعمال شي نو دا بے قدری ده او په دې باندې الله تعالی خفه کیږي. او درې قسم عذاب بیا په انسان باندې راځي. یو خدا چې کم نعمت ته غلط استعمال کو، د شریعت خلاف ورزی دی وکړه، الله دې په ناراضه کو، نو دغه نعمت په بدله کې تا باندې درې عذاب به راځي چې تا شکریا نه ده ادا کړې، ناشکري دې کړې ده. یو عذاب دا چې دا نعمت به در نه والي. دویم عذاب دا چې داسې قسمه نور نعمتونه به در باندې بند کې نه به در کوي. او دریم عذاب دا چې آخرت کې سزا د اور د لمبو په شکل به ملاویږي. نو د ناشکرۍ نه ځان ساتل او ځان هر وخت شکر گزار جوړول او د الله تعالی فرمان برداری ځان کې راوستل دا ډیر فائدہ مند دي. حدیث مبارک کې راغلی دی پخوا په زمانه کې یو درې کسانو پاغوی باندې د الله تعالی د طرف نه امتحان شوی وو. هغه دریو کسان، هغې دریو واړو ته مصیبت رسېدلی و. یو په سر باندې گنجی و او یو په بدن په سرمن کې مرض و او خلکو به تکرکه کولا، او دریم پسترګو نابیناو. دا درې واړه په دې تکلیفونو کې مبتلاو، د الله تعالی د طرف نه ازمایشو. الله تعالی د دوی امتحان کوي. نه یو فرشته یې را اولېږله د سوال د انسان په شکل، یو فرشته الله تعالی را اولېږله او دغه فرشته دی گنجی له ورغلی د پسرې ویښته نشته. دغه فرشته دله راغله او ورته وی چې تا ته څه تکلیف دی. نو دا پسر چې ویښته نشته، دا بنده ورته فریاد کوي، وی ما ته دا تکلیف دی چې پسر مې ویښته نشته او زه چې کله بهر اوزم نو خلک را پسې خاندي او ټوقې خنداګانې را پورې کوي. د دې د وجه بار اوزم نو چې بار نوزم، کاروبار باندې مم اثر پرېوتی دی، حالات مې خراب دی. نو دا فرشته ورته وایي چې زه به درته دعا وکما، کاروبار به دې ټیک شي
او ورسره د سر ویښته به دې را وخیجي. دغه فرشتې ورته دعا وکړله نو د دې بنده په سر ویښتم را وختل او د اوخي یوه بچی یې ورله ورکړی دا ساته خیال یې ساته او بیا وخت پس به دا درته زیاتیږي او د دې نه به مالدار شي. دا سړی ډېر خوشحاله شو، دعا قبوله شوه، په سر ویښتم راوختل او لږې ورځې پس دغه د اوښې بچی غټه شوه او د هغې بچي جوړ شو او د هغې نه یو لوی فارم جوړ شو. دغه دویم بنده له دا فرشته راغلی ده چې کوم په بدن او په سرمن کې مرض او خلکو به کرکه کوله ځان به یې ترنه ساته، نه دله دا فرشته راغلی ده وایي بنده څه حال دی؟ وایي دی ورته وایي چې زما ډېر بد حال دی، پریشان یم، هر چاله چې ورځم خلک رانه کرکه کوي، سرمن کې مې مرض دی، بیماري ده، د دې د وجې خلک رانه نفرت کوي، نه د دې د وجې کاروبار هم نشته. دا فرشته ورته وایي چې دا د غوا بچی واخله، ځان سره که پال پرهیز او خیال یې ساته، دا به غټه شي، د دې نه به کاروبار روان شي او زه درته دعا کوم اوس به د سرمن دا مرضم ختم شي، الله به دې ټیک کړي. چې دعا یې ورته وکړه فورا سمدستي د سرمن مرض ختم شو، روغ رمټ شو او هغه سخی د غوا بچی رو غټېدی او څو ورځې پس بچي شو او د هغې نه پس د غواګانو یو لوی فارم ته جوړ شو. دغه پسترګو نابینا دریم نمبر کس دله دا فرشته راغلی ده د انسان په شکل او دغه فرشته ورته وایي چې څه حال دی؟ وایي دی ورته وایي چې زما د نظر د لاسه مانه هر څه پاتې دي، سترګې ړندې دي، بار ګرځېدی نشم، بل ته محتاجه یم، د دې د وجې کاروبار هم نشم کولی، نو سخت حالات تیریږي. دا فرشته د انسان په شکل دلم راغلی ده، دته وایي د چیلې دا بچی واخله ځان سره کا، د دې خیال ساته، خدمت کوه چې دا غټه شي، بچي به راوړي، د هغې نه پس به تا ته ډېره فایده ورسېږي او زه درته دعا کوم نظر به دې سم شي. لاس یې پورته کړی دی، ده ته یې دعا وکړه یا الله سترګې سمې کړي، نظر پکې راولې. د چې دعا واورېده او امین وشو نو د فورا سترګې رڼا شو، هر څه په نظر راتلل شروع شو. لږې ورځې پس د چیلې دغه بچی غټه شوې ده او د هغې نه بچي شو، ورو ورو د چیلو یو لوی ریوړ او رما او فارم ته جوړ شو. اوس څه موده تېره شو، خلکو نه د دې دغه درې واړو مجبور خلکو دغه حالات ایر شو. ډېره زمانه بعد دغه فرشته د یو سائل په شکل الله تعالی رالیږلی د دې بنده امتحان لپاره چې د دې درې واړو امتحان واخلي. اړومبی چې په سر گنجی و هغه له دا فرشته د سائل په شکل راغلی ده، ورته وایي محتاجه یمه، ماله څه راکه د الله په نوم باندې. وایي دغه چې په سر گنجی شوی اوس سم شوی دی او د اوښانو فارمې دی، وایي او ورته وایي چې ما سره دې وخت کې څه نشته. نو دا سائل ورته وایي چې دا کم اوښان ګرځي نو که روغ اوښ راله نشي راکولی نو خیر د دې یو بچی د الله په نوم راکه. نه دی ورته وایي چې دا څنګه تاله د الله په نوم درکم، خلک چې ته لږ روپۍ دوه وغواړي نو ته روغ اوښ غواړي یا یې بچی غواړي، دا خو نشي کېدی. سائل ورته وایي خیر د الله په نوم یې درنه غواړم، د الله په نوم خو هر څه که راکې کم دي. دی ورته وایي چې نه زه د الله په نوم تعالی نه در کوم. نو دا سائل ورته وایي چې ګوره سم دی نو الله در کړي دي، نو که ته پکې یو مال راکړي نو دا مالدار بنده ورته وایي چې مال الله څنګه را کړي دي، دا خو ماته د خپل پلار نیکه نه پاتې شوی مال دی، ګوره اصل یې خطا و، هغه اصل خبره د ده نه ایره ده او دی هغه خبره ایروي چې دا خو زه غریب وم، تنگ دست او فقیر، دا خو ماله الله را کړي، دغه حقیقت یې ایر کړی دی. نو دا فرشته سوالګري په شکل ورته خیره کوي، وایي زه په زوړ حال دی الله کا. چې څنګه دا فرشته د هغه ځای نه راوتې ده، دغه سړي د سر نه ویښتم دوړېدلي او په هغه اوښانو مرض راغی، ټول مړه شو. دغه دویم نمبر کس چې د هغه بدن سرمن کې مرض و، هغه له دا سوالګرې فرشته د سوالګرې په شکل راغلی ده او ورته وایي چې د الله په نوم راله څه راکه. وایي دغه د میخو د غواګانو فارم یې دی، دغه مالدار بنده ورته وایي چې ما سره څه نشته. وایي دا سائل ورته وایي چې دا دونه میخې ګرځي او غواګانې ګرځي، دې نه یو راکه.
او ته خلک روپیا غواړي ته دونه غټ شي غواړي نو ته وی د الله په نوم د نه غواړم د الله په نوم خو که ته ارس ورکینو دا کم دی ارس الله درکړي دی او ته ویسو ارس الله را کړی دی دا خو الله نه ما ته خپل خاندان مشرانو نه پاتې شوی دي دا الله خو نه دی را کړی نه دا فرشته ورته وی چې خزا الله تعالی دې په زوړ حال کا فورن په بدن کې هغه سرمن کې مرض زوړ واپس را تازه او را پیدا شو او په غوانو باندې مرض راغی ټول ساروي مړ شو په زوړ حال شو او بیا چې دینو دغه اخیری دریم نمبر کس دی د چیلو فارم دې دل دا فرشته د سوالګری په شکل راغله دا وته وی چې مال د الله په نوم باندې سراکا نوې دغه د چیلو مالک پاسې دو ورته وی چې تا د الله تعالی خوندور او معتبر نامه واغښتا نزب تعالی صدر کوم چې زما سم دي دا ټول د الله د نوم نه قربان دا هر یو شی واخله د الله د نوم نزار او قربان نبی دې چیلو مالک ورته وی چې ګوره ما سره اسم نو الله تعالی د سترګې را لروخانه کړي او رڼاداري کړي دی او په دې کې نظر راوستي دی نو زما لپاره دا نعمت دومره لوی دی چې زه نور سیزونو باندې اریان نیم د الله نوم دې راته واخیستنو کو هر سره نه اخلي واخله هر یو شی د الله په نوم زه قربانولو ته تیار یم چې مالې دوه سترګې را کړي دي بیا دغه سائل ورته د درې واړو قصه بیان کړل وی تانه مخکې دوه کسانو داغي امتحان او شو هغه ناکام او په زوړ حال شو او زه فرشته یم تاسو امتحان د بار راغی ما او ستا امتحان کې ته کامیاب شوې مونږ ته د هیڅ ضرورت هم نشته دا هر څه استاد مبارک شي او د برکت دعا یې ورته وکړله د دینه معلومه شو چې انسان کې کله شکریا او قدردانی پیدا شولا نو الله تعالی دل دا نعمتونه نورم زیاتی دل سکون آرام راحت چین اطمینان برکت دا هر څه الله تعالی ورکي خو په شرط دی چې بس دا انسان د ناشکری نه کوي د ناشکرۍ نه د ځان او ساتي مونږ او تاسو به د الله د ټولو نعمتونو شکریا ادا کوو الله تعالی فرمایي که زما د نعمتونو شکریا د ادا کړه زیات به کم درلا او الله نه کی که یو بنده د نعمتونو بے قدری وکړه الله تعالی ته دغه نعمتونو والی نو په بن کې اخرت کې د اور د لمبو عذاب مور کی نو الله تعالی نه د نعمتونو د ډېرې دو سوال کو او د ناشکرۍ بچ کې دو سوال کو الله دې مونږ او تاسو قدردان وګرځي د نعمتونو شکر گزار دیم الله تعالی وګرځي د ناشکر خلکو د فهرست نه دی الله زمونږ او تاسو نمونه وباسي الله تعالی دې ټول شکر گزار کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين الله یو بند کې دا اجمه خو نه لګول خو مې مو څه وی چې لا یو او نو بس بند کې اوس خجي زما بس پروګرام ختم شو بس صرف دا چیز کوم